ما محترم نس دو وخت د میاشتې ونیمه کېږي ما یوه رساله کتله په یې رسالې چې یو نوجوان همیشه به مور ته ویله چې د یوه سترګه دې ورکه سه مور یې یوه سترګه وه د دوه سترګې وې یاره ته مور یې چېرې دغسې سترګې چې د تای همیشه به بد رد ورته ویله اکثریت موږ وینو د نوجوانان میندو ته ډېر بد رد وایي مور یې وفات سله څه میاشت بعد دی ګوري یوه ډایري یې وکتله ډایري چې لیکلي وو چې بچیا غوږ ورته ونچه چې بچیا ته ما څه مال ته پیدا سلې تا یوه سترګه وه بله سترګه دې نه وه زه ډاکټر ته ورغلم چې ډاکټر صاحب ما بچي دا یوه سترګه د بله نسته ده نو د دې څه علاج کېدلی سي ډاکټر وویله چې مورې د دې علاج په دغ صورت باندې کېږي چې بچي ته بله سترګه ولګېږي بل خو هیڅ صورت نسته وای بچیا چې ډاکټر ما ته دا ویله چې بچي ته بله سترګه ولګېږي نو بچیا تا ته چا سترګه نه درکوله نو ډاکټر ته ما وویله چې ډاکټر صاحب د ما نه سترګه وکړه د بچي چې مې ولګو چې بچیا سبا ستر سي چې بیا څوک پیغور نه ورکوي چې دا یوه سترګه دې ورکه سه چې بچیا سبا ستر سي بیا څوک داسې نه ورته وایي چې بدرنګه نو بچیا ډاکټر د ما اپریشن وکړله د ما نه سترګه وباسله او تا هغه خول چې د سترګه ولګوله د دومه سترګه ده د ما سترګه ده الله پاک جل جلاله شام ته ګوره مور خپله سترګه کاږي بچي چې لګي مور خپل جان بدرنګ کوي خو زوی کښلوالی غواړي مور خپله سترګه کموي خو د بچي سترګه پوره کوي نو الله پاک جل جلاله شام ته ګوره بچیا بې هوشه سره چې او مورې ما چې تر نن تاریخ پورې تا ته ویله چې او یوه سترګه دې ورکه سه او بدرنګې دا د سترګه تا را کړې ده ما ته او تر نن تاریخ پورې مورې تا ما ته داسې نه ویله چې بچیا د سترګه ما در کړې ده ولې مور په دې پیدله که زه بچي ته ووایم چې د سترګه ما در کړې ده نو بچیا به مې پریشانه سي چې مورې تا د سترګه ما ته ولې راکوله نو مور تر اخر وخت پورې بچی ته داسې نه ویله چې د سترګه ما در کړې ده ولې مور دا نه غوښتل چې د ما بچیا دی د ما د وجې نه پریشانه سي نن ته دغې مور ته ودرېږې نن ته دغې مور ته شکنجه کوې کښلی محبوب فرمایي د سپین ږیري پلار سره تشنتی کښلی محبوب فرمایي چې قیامت پر ما معراج چې وکتل چې یو سړی ده مرګیا ورته روان ده نوجوان ورته وایي مرګیه مه راځه مرګیه مه راځه لکه دغه ښځې ورته وایي چې مرګیه دوره صبر وکړه یو مې جواني ده بل مې ډېر دي ارمانونه مرګیه دوره صبر وکړه یو مې جواني ده بل مې ډېر دي ارمانونه ورته وایي مرګیه ته رامه راځه زه د پلار خدمت کوم کښلی محبوب جبریل علیه السلام نه پوښتنه کوي چې دا نوجوان څوک ده چې د مرګیه واپس کوي جبریل علیه السلام ورته فرمایي چې دا د نوجوان د پلار خدمت ته چې د مرګیه روکاو چې ته رامه راځه نو پلار خدمت په وجه باندې سړی مرګیه روکاو کولی سي